د امام سره یو مقتدی ده، نو هغه به امام چې کله په جمع سره لمونځ ادا کوي دا مقتدی به په کوم ځای کې د امام سره دریږي. دغه مقتدی چې د امام سره یو مقتدی ده، که چیرې دوه مقتدیان وو بیا خو به د امام نه وروسته ودرېږي. که چیرې یو مقتدی د امام سره موجود وو بیا به د ښي طرف امام ته ودرېږي چې بیډۍ د مقتدي دغه وروسته یي د بیډۍ د امام نه. کله وارې د مقتدي پښې اوږدې اوږدې د امام وړې وړې پښې. فقهاو فرمایلي که چیرې ګوته تېره سي د امام په د مقتدي قدم د مقتدي د ګوته د امام د ګوتې نه په مخکې سي، لیکن بیډۍ وروسته یي دغه لمونځ په جمع سره ادا کیږي. لیکن که چیرې د مقتدي بیډۍ په مخکې سوله د امام د بیډۍ نه، نو دغه د جمع لمونځ نه ادا کیږي. دغه ځکه مقتدي د امام نه مخکې سه، نو مقتدي به د امام ښي طرف ته ودرېږي. او که چیرې دوه مقتدیان رالل بیا به د امام نه وروسته درېږي. که چیرې یو مقتدي د امام پسې نیت تړلی د اوس دوم مقتدي راغی، دغه مقتدي چې د امام ښي طرف ته ولاړ دی، یا خو به دی د مسلې نه خبري یا به ناخبري. داسې به خبري چې مقتدي راغی، اوس ما ته شریعت حکم کړی دی چې زه وروسته سمه په صف کې ودرېږم او امام د موږ دواړو نه مخکې سي. بیا به دا مقتدي که چیرې وروسته جای وویسي صف درېدلی سي، مقتدي به سوکه سوکه قدم واخلي او وروسته به سي. اول مقتدي به د دې مقتدي سره نال ودرېږي. او که چیرې مقتدي بې خبره وي یا وروسته د امام نه د دې مقتدي نه بل جای نسته چې بل ملګری ورسره ودرېږي، یا دیوار ده خو لیکن د امام نه مخکې جای سته، بیا به امام حرکت شروع کړي. امام به سوکه سوکه قدم واخلي، مخ ته به دومره ولاړ سي چې یو بل کس وروسته صف پسې برابرولی سي.